رحمن رحمن ساعدني يا رحمن وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तब आज़ाद पे क़ैदे रमज़ां बारी है, तुम्हें कह दो यही आईन वफ़ादारी है। यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुमसे है यूरोप से नहीं है। इलाही द इश्क प और के ज़ड़ जलियारा, ब्याद और सवी बोटई त और दवारा, मा द जाले औ द जाल द गम अखलास का प उगोरा त वज़र लका उनकारा। चे द ज़ड़ राकड़ो उस्मा त द ज़ड़ ताबरा, पदे जाम के द यकीन हगा शराबरा। हर यौ रग में तार तार द वगुताव का, सीना डका पजड़ा लका रबाबरा। सराउ स्पिन सकौ इश्क़रा त दौलतरा, औ कचरिरा कवे हबश सिफतरा। चिद जबा द बुलबुल पखुल की राकड़ा, चिद जबा द बुलबुल पखुल की राकड़ा, वज़र हुमरा तप गुलु द अलवतरा। द खलील पलार ज़ेरे द मक़सूद रा, ब्याक गोरे तमाशा मिनु नमरूद रा। कप दिन कप ईमान कप मज़हब वी, टोल खुन मिदताशवा मिन सूदरा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك داسې دا مرګري که د دې او دې طرف نه لږ لږ رانږدې شوئ نو ښه وي لږ لږ حرکت وکړئ لږ معمولي حرکت وکړئ قابل صد احترام علماء کرام طلباء عظام او محترم و مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو ستاسو په دغه جامع مسجد کې په دې حواله باندې راجمع شوي یو چې زمونږ د ډېر خوږ دوست حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ د بچی سمیع الله صاحب د بچی شفیع الله صاحب د نکاح د واده او د خادی سلسله ده الله دې ورته مبارک کی په دغه واده په دغه نکاح په دغه خادی دی جانبین ډیر زیات خوشحاله کی او داسې موقع دی الله پاک په تاسو مونږ باندې بیا بیا راولي زما رونو د شریعت هر یو حکم د الله د طرف نه هر یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر طریقه او هر سنت دا د بشمار حکمتونو نه ډک دي او هر یو د الله د پیژنګلو د الله د معرفت او د الله پاک د قدرتونو نه ډک دي او د خدای د پیژنګلو یو ذریعه ده چې د الله یو کار ته ګوري یو قدرت ته ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت ته ګوري نو دای فرمایلی دي چې دغه خو ډېرې لویې خبرې دي خو برگ درختان سبز در نظر هوشیار برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتر است معرفت کردگار یو اشنونه ده داغی دی پانو تا گورا هر یو پانه د الله پاک د معرفت او د الله د پیژنګلو د پاره یو پورا دفتر دی تاسو ګورئ یو ونه ده میوهداره ده یو بوټی دی ګلدار دی دا نور پې لګي یو شانتې دا اوبه ورته یو شانتې میلاویږي په یو ځمکه ولاړ بوټی دی خو د هغې د ډډ رنګ یو شانتې دی د هغې د پاڼې رنګ بل شانتې دی د هغې د ګل رنګ بل شانتې دی حالانکه نور خو په یو شانتې لګي هوا خو په یو شانتې لګي اوبه خو ورته یو شانتې میلاویږي نو بیا د دې پاڼې رنګ دا شین ولې دی او د دې ګل دا رنګ سور او یا سپین او یا زیړ ولې دی او د ګل په دې منځ کې چې کوم تخم پروت دی نو دا بدل ولې دی دا ټول یو شان ولې نه دي دا د هغه لوی ذات د عظیم پروردگار د هغه کارنامې دي چې داسې کړي دي چې اوبه به یو شانتې میلاویږي هوا به یو شانتې میلاویږي نور به په یو شانتې لګي خو یو له به شین رنګ ورکړي بل له به زیړ رنګ ورکړي یو له به سپین رنګ ورکړي بل له به سور رنګ ورکړي د الله په دغه عظیم قدرتونو کې یو قدرت او د الله د پیژنګلو یو نښه د الله د معرفت یو نشانی دا هم ده
چې الله جل شانه د نکاح سلسله قائمه کړې ده او قرآن مجید کې الله هغې ته نشانی ویلې ده چې د الله د قدرت په نشانو کې، د الله د الوهیت په نشانو کې، د الله د عظمت او د لویالي په نشانو کې یوه نشانی دا هم ده، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، چې الله جل شانه لوی قدرت یو دا دی. د اسمانونه دې ته وګوره څومره لوی قدرت دی د الله، د ځمکو ته وګوره، د غرونو ته وګوره، د دریابونو سمندرونو ته وګوره، د ونو بوټو ته وګوره، هر یو لوی قدرت دی. خو بیا الله جل شانه د نکاح ته او د واده کولو ته دې ته لوی قدرت ویلی، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ستاسو د نفسونو نه تاسو د بیبیانې درکړي دي، یعنی ته هم انسانی او ستا دا بیبي هم انسانه ده، ته هم بنی آدمې او ستا دا بیبي هم بنی آدم ده. خدای ورته انسان ویلی، الله ورته بنی آدم ویلی دی. من انفسکم، ستاسو د نفسونو نه. یو زمانه داسې وه د جاهلیت په دور کې، د اسلام نه مخکې دا زنانه دا بنی آدم نه ګڼلی کېده، دا انسان نه ګڼلی کېده. وی چې دا زنانه لکه څنګه چې دا غوا میخي او دا ګډې بیزي دي او دا زناور دی، دقسې دا هم یو زناور دی. دا انسان د ضرورت دپاره پیدا دي. د غوا میخې او ګډې بیزې نه موږ پی استعمالو او هغه ذبحه کوو او د هغې غوښه خورو او په بعضو باندې خپل بوجونه یو ځای نه بل ځای ته وړو، په بعضو باندې سورلی کوو. هغه زمانه کې لوی لوی سورلی خر او کچر او اس او اوښ او دا سورلی وي، لکه اوس چې لارۍ موټرې وي. نو وی دا زنانه چې کومه ده دا زناور دی، دومره په سپک نظر باندې، دومره د هتک په نظر باندې، دومره د توهین په نظر باندې زنانه ته کتلی کېدل چې ماهواري بیماري به یې راله نو یو حال کې هغې کې به یې بندې کړي، خبرې به یې ورسره نه کولې، میلاوېدل به ورسره نه، لاس به یې ورسره نه میلاوه، خوراک به یې ورته راوړه، به یې ورته لرګي تخته ټوټه باندې ښودلې او داسې به یې ورته ورکړه چې دې سره لاس ونه لګي. یو زناور خر او قچر په شانتې، د غوا او د میخې په شانتې یو زناور ګڼلی کېده. انسانیت دا یې نه منه. څه زمانه مخکې جرمني، مغربي جرمني کې دا قرارداد پاس شو چې دا زنانه ده خو انسان بنی آدم دی خو څه حق شته نه ښه، بنی آدم دی خو څه حق یې نشته، بس د کار د دې زنانه کار دی د خپل نارینه که خاوند دی که پلار دی که زوی دی د هغه خدمت. اسلام راغی، زار شم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زار شم د قرآن مجید نه، داسې کتاب او داسې کلام الله را ته راولېږه، داسې عظیم پیغمبر را ته راولېږه چې دې زنانه له مرتبې ورکړي، په مختلفو موقعو ته مرتبې ورکړي. دا زنانه لور ده، د لورې مقام ورکو. دا زنانه په جاهلیت کې هم لور وه خو په قبر کې وه، چې به پیدا شوه نو ژوندی به یې ښخ، زناور هم داسې نه کوي، درندګان هم داسې نه کوي، ژوندی به یې په قبر کې ښخه که. نن هم هغه مقبره موجوده ده. قرآن شریف کې الله وایي د قیامت په ورځ به تپوس کېږي واذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. د قیامت په ورځ به تپوس کېږي
دا هغه ژوندو ښخو شوو ماشومانو بچوړو نه بأي ذنب قتل دې څه ګناه کړې وه د دې جرم څه و چې تاسو ژوندی ښخولې بل کال یې موږ په حج کې وو په هغه ځای باندې روډ راوسته هغه مقبره باندې چا څوک چې تلي هغې کتلې باب ملک فهد نه چې داسې وځي او څه مخ قدمونه مخکې لاړ شي روډ کراس کړي نو دقلته چې کوم دی هغه مقبره ده د جال دروازه پې لګېدلې د اوسپنې خوا کې ورسره چې کوم دی هغه سره بسونه ولاړي ګورنمنټ د سعودي عرب سرکاري بسونه چې کوم دي نو هغې په هغه ځای کې اوس هم هغه سیخان راوتي دي چې کم کټ شوي دي تاسو ما ته خیال دی مولوي صاحب درته مخکې دونه ووایي چې دا سړی لږ شانې مصروفه دی خبره پوه اوس بیمار هم یم او مرۍ مې هم خرابه ده څه په زور زیاتي لګیا یم او علماو خبره خو سړی ښکته نه شي غورځولی نو څه وکړو نو په هغې سړک راته روډ یې پرې راوسته چې روډ یې پرې راوسته او بلډوزر پکې کار شروع که شاور پکې کار شروع که نو د ماشومانو چغې شوې د جړاګانو دا ما په خپله اورېدلي نه وو د جړاګانې خو دغه کال باندې زه وم په حج کې نو چې چغې شوې خلکو بس چلو شو دا څه واقعیت دی لکه ماشوم چې څنګه جاړي د ماشوم د جړا خو د یو نه د بېشماره ماشومانو د جړا چغې شروع شو الله اکبر خلک حیران شي ګاډي ودرول شاور یې ودرولي بلډوزر یې ودرولي یو ساعت پس هغه جړا غلی شو بیا یې شروع وکړه بیا چغې شوې اوهو چې بیا چغې شوې بس بیا سړو کار ودرول لکه وی دا خو څه بل څه مسله ده یاره نو رالل په علماو پسې حرم شریف ته د علماو پسې رالل مشر عالم په هغوی کې د کعبې په امامانو کې هغه عبدالرحمن السدیس دی ډېر لوی عالم دی ډېر لوی پاکیزه انسان دی ډېر عاجز مزاجه انسان دی تاسو ته پته نشته د شپې کپړې بدلی کی بوزي ووایي ځان پټ کی او د کعبې مبارکې د صحن صفایي کوي خلکو به کتل چې دا سړی څوک دی نو یو سړی ورپسې شو نو معلومې نو هغه سدیس صاحب هغه سدیس صاحب چې ته پسې ودرېږې او مونځ کې نو ته به وې چې په دې قرآن په معنا باندې او په ترجمه باندې پوهېږي دا علما دې نه تپوس وکړي دا مولانا صاحب عبدالسلام صاحب ناست دی چې سړی پسې ولاړي نو سړی وکړي دا قرآن اوس نازلېږي والله ناشنا خوند دی ناشنا لذت دی د هغه په آواز کې دا زړه نه دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں رکھتی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے زړه نه کله خبره راوځي اب اثر کوي اوس نن سبا د حرم حالات وګوره که نه ویم درته نو هغه لراله هغه علما د ځان سره کې چې رالل نو هلته یې مراقبه وکړه دا تصوف یو خبره ده چې مراقبه یې وکړه هغې ته یې خدایم غرقه دا خو دلته ماشومان جینکۍ خښې دي که په دې باندې تاسو دا سړک راوسته دا ځای به اور والي ګورې دا هر څه به لمبه شي ځئ بل طرف ته قسم دی روډ داسې را روان دی خو چې کله دغلته را رسېدلی دی او د دې جنکو دغه شروع شوې ده مقبره نو داسې یې تاو کړی دی داسې یې تاو کړی دلته را رسولی دی هغه روډ باندې هم زه وګرځېدم لاندې مقبرې ته خو لار بنده وه د کوم هغه نیغ سیخان چې کوم هغه په هغه ځای کټ کړي دي او سیخان اوس هم راوتي به دې طرف نه هم سیخان کټ کړي هغه طرف نه هم سیخان کټ کړي او هغه روډ هغه سیده والی هغه دونه په ګولایې کې چې کوم دی نو بدل کړی دی دا د لور حالتو د اسلام نه مخکې
د جاهلیت په دور کې اسلام ولا مقام ورک، اسلام ورلا مقام ورک. اوس وایي موږ زنانو ته حق ورکو. څه وایي؟ زنانو ته حق ورکو. حق یې څه دی؟ حق یې دا دی چې بار یې راوباسو چې بربنډې منډې وایي. داسې ده که نه ده؟ جلوسونه یې وښکل که ویې نه ښکل؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہیں، تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم اللہ کی مرضی، تیرا جسم رسول اللہ کی مرضی. تو خو بربنواله غواړي. الله وی پرده بدی، پرده کې بئی. حدیث مبارک کے رسول اللہ مبارک فرمائی رب کاسیات عاریات، یو زمانہ براشی ډېر جنکۍ به داسې وي چې هغې به جامې اغوستي او باوجود د هغې نه به بربنډي. نو علما د هغې وضاحت کوي چې داسې جامې به اغوستي چې دونه نری به چې د بدن رنګ به پکې ښکاري، یا به دونه فټ وي په دې بدن باندې، جوختې به چې د بدن لوړه جوړه علاقه به پکې ښکاري. پینټ، پتلون، بونډی کمیس، شارټ، زه ورته بونډی کمیس ویم، لمنې ته پرې کړي کپړه وسره کوي. او یا به داسې وي چې اغوستې به یې خو دې ځای پورې به یې لستوڼي او دې ځای پورې به یې جنګي. تاسو په نیټ ګورئ که نه؟ دا هلکان خو چې کوم دی نو په غوږونو کې ورته بوجې هم ورکړي، په غوږونو کې ورته بوجې هم ورکړي. یا لکه پخوا به په حجره کې خلک ناستو چې ډېره مستي به یې وکړه او ډېر ناروا به یې وکړو، تاش به یې وکړو، تاش به یې کوو. دا مشران خو تاش پېژني، لکه د هلکان یې نه پېژني اوس، ځکه د دوی سره هغه رذالتونه موجود دي چې دوی تاش ته ضرورت نشته. او چې لکه ډېره زیاته نوره مستي به ناروا به یې وکړه نو ستار به یې راوړه او منګی به یې ورسره وو، ستار به یې وسات، یو ګنټه نیمه پروګرام به یې وکړه، بیا به ته نو که خو نه وه خو خیر ځه څه ګوزاره. اوس وروره هر یو ملګري سره، د هر سټوډنټ سره، د هر ینګ هلک سره، نوجوان سره د هغه په کوږ جیب کې پوره ډمخانه پرته ده. او ډمخانه هم څنګه ډمخانه ده؟ انټرنیشنل ډمخانه ده. د پوره دنیا ډمتوب پکې شته، د انګریزۍ پکې شته، د چاینا پکې شته، د عربۍ ډمتوب پکې شته، د فارسۍ، خو چې د کوم ملک ډمخانه ده نو هغه د سره په جیب کې پرته. راواړو یوټوب، تاسو خیال ته راځي؟ وای فای ورسره یې هر څه ورسره نشته. ته لږ غوندې لږ وګوره، بربنډې جنکۍ به درته میلاویږي. نو یا لکه نن خو زما غوندې سپینګري ته که جنۍ مخې ته راواسته زه تې بل طرف ته مخ ګورې که واړو نو چې دا نوجواني ما ته یوه ورځ یو کس وایي یاره دا هلکان دا دې جنکو ته ګوري. مې جنکۍ کوم ځای کې؟ وایي دا که نه په دې مې دا کور کېنوه ښه کوي چې ورته ګوري. پیشو ته غوښې کېده ورته وایه دا ساته، پیشو ته وازګې کېده او دا ساته. نوجوان مه ګناهګاروه، دغه پیغله کور کېنوه. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. کور کې کېنوه، دا د کور دپاره، د کور نه چې راوځي یدنین علیهن من جلابیبهن، دا به د سر نه خپو پورې، د سر نه خپو پورې په لوی څادر کې پټوي، په لوی څادر کې. تر دې پورې احادیثو کې راغلي دي چې که هغه د پیغمبر په زمانه کې خبره، اوس نه د دې فتنې او د فساد په دور کې نه، وایي چې مانځله ځي که نه نو په خیرونو خچرو جامو کې دي ځي، په ډولو جامو کې دي نه ځي. اوس چې مارکیټ ته ځي نو څنګه ځي؟ خیرونو خچرو جامو کې ځي. که میک اپ یې کړی، زما خیال دی دا خبرې مولوي صاحب په دې خلکو بدې لګي. نو څه ښه نه خو راته کوئ که نه، خدای م بې خو نه باسه چې زه خو دونه ویم چې او دا خلک ژوندي دی که نه. په خدای یقین وکړه چې ستړی یم، مرۍ مې هم خرابه ده. نو څه جواب را کوئ که نه ښه او که نه.
ځان باندې لاس ماس والی که نه یې والی ښه ټانګې رنګ کړي نو بیا چې هلته لاړ شي نو څه کوي دوکاندار سره شاپینګ کوم څه کوم شاپینګ کوي که نه کوي نو چې شاپینګ کوي نو لاپینګ سره کوي که نه کوي په ایمان یې ووایي هلکان خو تباه شو دي خو تعلیم لاړ راغی پلار خو وایي دی ما په پبلیک سکول کې دله ایډمیشن کړی دی او دونه مې ایډمیشن فیس داخل کړی دی او دونه د بکس پیسې دي او دونه د یونیفارم دي ځکه یونیفارم خو ټول هغه دوه ډزې اغوستی دی که نه یونیفارم خو دغه خوښ دی که نه جامې خو یې دغه خوښې دي چې پتلون دی ورته خوشحاله کېږي که مې ته د یوې فارمولې تپوس وکړه د کیمسټرۍ که مې ته د یو نومیریکل تپوس وکړه د فزیکس قسم دی دا خولې وازه نیولي په ټکي نه پوهېږي په ټکي یو هلک ته مې اسان خو دې دغه وي مې A plus B into A minus B هغسې خوري چنګه مې سره خوري چنګه په دې غر کته چې کومې په دې نه پوهېږي ته پبلیک سکول کې سبق وې مې که تا نه ما د ټینسونو تپوس وکړې که د ایکټیو پیسیو او د ډایرکټ انډایرکټ تپوس مې درنه وکړو نو اسمان ته به دې خوله وازه نیولي تعلیم ولې برباد شو الک ذهن شته الک قابل دی الک محنت به کوي خدا چې دا حرامي شی ورسره دی دی لیونی دی چې کتاب ګوري دا لیونی دی هغې کې جنکۍ ولې نه ګوري عرض مې درته کو زبارونو اسلام راغی زار شم محمد رسول الله راغی زار شم قرآن نازل شو نو قرآن سوی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین لورلی حق ورک لورلی حق ورک دا زناور هم نه ګڼلی کېده او هلته ول اسلام حق ورک وی دې هلک له چې څه حصه ورکې د هغې په سنګل باندې جینۍ له ورک چې پټې تقسیمې نو یوازې په زوی پسې مه لیکه ګوره دا لور هم ستا نه پیدا ده اوس خو ډېر ګوره زبرګان داسې کوي حج له هم تللی عمرې له هم تللی تسپې هم ورسره او زوی ته وایي راشه دا ځمکه در پسې لیکم بیا به یې درله دا خویندې به یې درنه غواړي هلکه په میراتو میرات شي دا لور ستا نه نه ده پیدا دا زوی یوازې ستا نه پیدا ده دا ستا نه نه ده پیدا زمونږ علاقه کې یو سړی ما په دې باندې یو ځای کې جنازه کې بیان چې جنازه کې بیان که بل وځي هغه هلته یې وجي صاحب پکې ناست و ما ته څه پته وه چې د دا رمیتوب کړی دی زوی پسې ځمکه لیکلې وه لوڼه یې ټولې محرومه کړې وې ناستو زه په هغه لار دی ما پې سلام واچو هغه بل طرف ته مخ واړو سلام ما ملګري ته ویل لکه تا حاجي صاحب خو ډېر ښه سړی دی ولې سلام وایي دا خو تا بل بې عزته کړی مې زما څه کار دی چا د بې عزتۍ سره خدای دې بې خونه زه مولا سړی وم زه به بې عزتي چا کولی شم وی تا هغه تقریر نه وکړه مې کوم ته ما خو بې شماره تقریرونه کړي بیا چې ته ویلي چې زامنو پسې حق ځمکه وخېجې او لور محرومه پرېږدي ادا دی که نه ما زه خدای دې اتلس پیرې قپه کړي زما پسې که مال سره دیږه دي کور سنبال الله حق ورک یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ټیک ده که نه میراث کې حقدار کړه دغه لور د لویه شوه پلار نه خو ته دغه حق به میلاویږي که نه که پلار بیا ټول عمر ژوندي مړ کېږي به که نه یاره نو د پلار نه ورته دغه حق میلاو شو نو د چا ښځه شوه واده وکړه نکاح یې وکړه د شفیع الله بیبي د چا لور وه لور به یي اوس چې کوم دی د چا ښځه هم شوه د شفیع الله ښځه شوه ټیک ده که نه د ده سره حق متعلق شو د ده نه هم ورته میراث میلاو شو که ده ته مخکې خپې اګرې ته کړې خبره ختم شوه مرو به که نه څه ځوان زلمی وله شته بوډا وله شته ډېر نیکان مې لیږدلي دي چا ژوندي دي او نوسي مړه دي خبره پوه شوې دا مه وایه ښه چې شفیع الله یادې چې بېګاله مړ کېږي نه مړ کېږي مړه ته صبر وکړه شان تاسو خیال ته راغله خبره
د ده نه ورته هغه چې کوم په ژوند کې حقوق دي هغه نه چیړم، هغه اوږدې خبرې دي. خو چې کله خاون وفات شي نو ښځې ته به د خاون په مال کې 8مه حصه میلاویږي که بچي وو، که بچي نه وو نو 4مه حصه به میلاویږي. اسلام حق ورکه که ورې نه که؟ دا مور ده، اولاد به کېږي، دا مور شوه. نو چې دا مور شوه او بچی مړ شو، بچی مړ شو، نو بیا به ورته د بچي په مال کې 6مه حصه میلاویږي. حق ورکې که حق ور نه که؟ نیمه حصه یو ورکړه او 4مه او نیمه بلې ورکړله او دې خوښه کوه دی نو 6مه بله ورکړله. څومره حقوق شریعت ورکړه زنه، او دغه هم لا په ځای پرېږده، دغه هم په ځای پرېږده. یوه زمانه وه د جاهلیت په وخت کې چې دا زنانه د دې حقداره نه ګڼلی کېده چې دا دې ګواهي وکړي. خبره پوه شي؟ لا تقبل شهادة المرأة قبل الاسلام. د اسلام نه مخکې د زنانه ګواهي نه شوه قبلېدی، ځکه زناور و که نه، انسان خو نه و که نه. ته چې میاشو وینې مثلا او خوا کې د سره ګډه یا بیزه ولاړې پوه شوې، او تم راشې وه ګډه بیزه مولي صاحب له راولې چې د بیزې هم دا میاشت لیدلې ده، ګواهي کولی شي؟ نه شي کولی، هغه له خبرې نه ورځي او د هغې په ژبه باندې مولي صاحب پوهېږي نه. چې کومه ژبه وایي هغه باندې څوک پوهېږي نه. د وې دا زناور دی، دا زنانه شریعت حق ورکو. تاسو یو معامله وکئ او هغه لاس په لاس معامله نه وي نو بیا څه وکئ؟ واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان. 2 ګواهان پې نارینه کېدی، که دا 2 ګواهان نارینه نه نو یوه زنانه 2 زنانه او یو نارینه، یو به نارینه 2 به ګواهي ورله قبوله که مقام یې ورکړه که مقام یې ورنه کړه. زنانه ته الله مقام ورکړی، حق یې ورکړی، خو دا حق نه دی ورکړی چې دی وایي چې हम आदमियों के साथ शाना बशाना लड़ेंगे, शाना बशाना लड़ने की तुम काबिल नहीं. ته نشې شانه بشانه که دا ګی ډس دې واورېد که د اودس مات نه و نو ماله چې کوم دی نو په دې مخ لاړې راتو که تا خو دا ګی ډس نه دی اورېدلی، ته خبر د څه شي نه؟ تا کې دونه قوت چېرته دی؟ زړه، بادري، قوت، طاقت د الله نارینه ته ورکړی دی. په دغه مردان کې مونږ حقانیت تلو سبق مې چې سبق مې وینو دس شو اکسیډنټ شو. ما سره زما بل ملګری زما د تره زوی غالبا چې د مولانا عبدالسلام صاحب استاذ به هم پاتې شو، مولانا محمد ادریس صاحب، حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده بچی زما د تره زوی، هغه ما هغه ملګري او وفات شوی. نو اکسیډنټ وشو، موږ روانو جی ټي ایس له تلو، جی ټي ایس کې پخواني مکرایه زموږ نه اخیسته. چې اکسیډنټ وشو نو بس موږ ټول خلک رامنډې کړي چې اکسیډنټ وشو. اوس یو جینۍ ډرایوینګ ته ناسته ده، هغه طرف نه ګاډي ووت، بس هغې دا خوله وازه نیولې، سترګې بقې راوتې دي او یوازې ته په ګاډي کې څوک ته لاس نه شي وروړی. خدایه پاک موږ هم ورته ولاړو، په دې کې یو تکړه غوندې سړی راغی، ډېر زړور، لکه وي زنانه ده خدای بې خو بس نو مړه ده نو راکوزه خو یې کوي که نه هر څه چې ده نو. دې وخت کې څوک په غلط نیت خو زنانه لاس نه وروړي. هغه ورپسې ګیټ راکولاو، چې ګیټ یې راکولاو که خپو ته یې لاس ور لاندې کړو دې اوږو ته، خو چې راوچته یې کړ لاندې اودس مات کړی، سیټ یې ټول لړلی. خرې ته ګوره، په ساره شپې ته تا ته ګوره او ډرایوینګ ته ګوره، خدای دې بې خو نه باسه کور کې. ژوندی وه مړه نه وه، ژوندی وه خو اودس یې مات کړی و، د ډس سره خراړې د یو ګزاره سره لاړې. تاسو فکر ته خبر راغله؟ دا حق دله د نه دی درکړی چې ته دا کارونه کوه، ته ډرایوینګونه مه کوه، کور کښېنه او ته جلوسونه مه وباسه، زه به جلوسونه وباسم، دا زما کار دی جلوسونه وښکل. ته کور کښېنه دعاګانې کوه،
دعاګانې کوه. ته سر پټ ساته، ته دا سر بربنډ بل چاته مه ساته. دا ناره ستا غلطه ده چې ته وې، او دا یورپ په موږ مسلط کړي. ښه دا خبرې چې میرا جسم اور میری مرضی، دا یورپ په موږ باندې مسلط کړي دي. نو دې زنانه ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. دغه وجه ده چې قرآن کې الله وفرمایي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها لتسکنوا چې تاسو د هغې سره ورشئ کور ته او سکون حاصل کړئ، لږ اطمینان حاصل کړئ. دا مشران دي خیر دی، دوی ته ګناه نشته دی. تاسو یو ساعت کښېنئ خدای مې بېخونه بس ځمه زه د دونه وخت نه اخلمه. هلکه څونه وخت مې تېر کړم، یو 2-3 منټه خبرې ته کوم، نو بس دی بیا بس کوم. لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه. د دې ښځې خاوند منځ کې مینه یي که نه یي؟ که اوس یو سړي په دې مجلس کې وي یاره زما د خپلې ښځې سره ډېره مینه ده، یاره دا ډېر غټ دله دی. موږ وایو پښتانه که نه وایو؟ لکه مینه ورسره وی، دا مې ورسره خدای دې بېخونه چې دښمني دي نو ښه ده. زما یو مقتدي و نو 2 زامنو له یې ودونه وکړو. نو ما ته یې بیا په خپله خبره کولی وی، هغه ښځه مې راته وایي چې یاره وایي دا هلکان چې لاړ شي سیده خپلو کمرو ته لاړ شو، دغه ښځو سره نسي پسه 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 پسه. ما ورته وایي چې کښېنه که نه، ما ورته هم ډېر پس پس کړي دي. ولې چې یو بل سره جګړې کوي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو بل سره پس پس کوي، د مینې محبت خبرې کوي. رسول الله مبارک خو وایي زما د حضرت عایشې سره محبت دی، او ما ورته پې بد ښکارو. خبره پوه شي؟ رسول الله مبارک وایي زما ورسره محبت دی. تاسو خیال ته راځي رسول الله مبارک بیمار شو، نو خپلې ټولو بیبیانو نه اجازت وغوښتې تاسو ما له اجازت راکړئ چې زه د حضرت عایشې په کور کې دا باقي ورځې تېرې کړم. او آخري ټولې ورځې د حضرت عایشې په کور کې د محبت یې اوس د ډېرې مینې نه به ورته حمیرا وې. د رنګ نه سره سپینه وه، موربۍ ښایسته وه، ښکلې وه، حمیرا. تاسو خیال ته راغله محبت. لتسکنوا الیها چې کور ته ورشي سکون درته میلاو شي، ځکه چې تا له ښځه پیدا کړې ده نو انسان که پیری وی نو بیا که پیری درله مقرر کړی وی، د پیری سره یې درله نکاح جایز کړی وی چې د پیری سره نکاح وکړه، نو خفه کېږئ مه. زما دا خیر دی تاسو ته څه نه وایي، که وایي ما پسې به وایي. دا زنانو کې څه یو کمزوري بل هم شته چې لږ ناشکري پکې ډېره ده. څه پکې ډېره ده؟ ناشکري. ټول عمر بیا په دې کور کې هر څه لیدلي، خو چې یو ورځ پکې نګولی نه وي خدای دې پې د شین شمه سړک را وګرځوي. نو نه دي که نه، نو خو نن یې سپور او ښه د اوبو سره یې وخوره که نه څه خاص دنیا خو نه ورانېږي. خو د شین اسمان شلق پې بیا را غورځوي، ټول عمر به چې کوم دی ښه په خوشحالۍ کې. نو چې بیا پیرۍ په هغې کې خو چې کوم دی د شر ماده هسې هم ډېره ده په پیریانو کې. او چې ستا ښځه یو تا نه لږه غوندې خفه شوي، سار دې ورسره په ناشته څه چیړ پاړ کړی چې دا انډه دې ښه نه ده پخ کړې، او که دا چیړ پاړ دې ورسره ته لاړې دوکان ته، پټي ته، نوکرۍ له، کاروبار له، هر څه نه چې لاړې، خو چې کور ته رالې اوس چې کور ته څنګه په ګیټ رانو ته خو وایه چې ښځه به مې ناستی، ځان به یې سنبال کړي. مسله دا ده چې د کور ته د خاوند د راتلو وخت شي نو ښځه به په ځان لاس ماسو وي، ځان به سنبال کړي. دا هغه خبرې دي خدای مې بې خو نه باسه، دا تاسو ته څوک نه کوي، دا مولوي صاحب هم درته نه شي کولی، دی هم شرمېږي، دی وایي نه خبره پوه. او زه یې درته ځکه کومه چې زه هسې هم روان یم، که بیا څه وایه راپسې وایه که نو ته به وایې چې ښځه به مې که خیري اوس به زه ورشم او زر به راله بالغ راوالي، او که ګرمي به بوزی به راته وایي، ځکه بجلي خو د پاکستان 1 ګنټه 1 ګنټه نه ستاسو دا خو ښه ده. ما تپوس کوي دا په 8 بجې که په 9 بجې تللی وه که 6 بجې 11 بجې به بیا راځي ځي. هلکه مې دا خو مزې تاسو وکړئ، مونږ خو چې کوم سم ومګلو، کله 10 ګنټې بجلي نه، کله 8 ګنټې بجلي نه، یا چې ډېره زیاته نو 1 ګنټه 1 ګنټه نه. نو به بوزی به درته، به بوزی خو پېژنئ که اوبه بدله یخې راوالي، چای بدله راوالي، کې بني د سره خوږې خوږې خبرې ده. نو ته زرې زرې او ستړی، خو چې ښځې د سره خوږې خوږې خبرې وکړې قسم دې دمه شوې.
تیاره کې هر سړی یارېږي خو څوک ال وایي څوک ال نه وایي که اوس کې د یو پاس ومنو هغه ال نه وایي نور څه پاس ووایي نو څه نو خبره باندې پوه شوې خو خبره دا دی حقیقت دی هسې سر خوځوئ ما ته و پته لګي په زور یې مو وایي چې تلسپیکر کې به څوک ووایي ټیک ده که نه ښه اوس دا پیری ده ته کور ته رالی او یاره وایه چې که خیر اوس به ورځمه او دا بیبي سره به میلاو شم او خبرې اترې به راسره وکړي کور کې میلو ولاړ دی ځکه پیری دا د اور نه الله پیدا کړي دي او دا اختیار یې ورکړی چې ځان په کم شکل کوي کولی شي جسم ناری یتشکل باشکال مختلف د اور نه پیدا دي او په هر شکل ځان بدلوي میلو ولاړ دی چې میلو ولاړ دی ته به ټوپک له منډه کې کلاشنکوپ له به منډه کې لوړ له به منډه کې میلو د کوم طرفه راغلی پاکه پروردګاره ښځې هم راله تختولې چې ته که څه دغه ستا هغه ښځه ده خو ځان نه میلو جوړ کړی زمری ولاړ دی مار ولاړ دی څه به کې یو دوه به درنه خطا شي نه به کور ته دننه تلی شي نه به بار راوتی شي په دې خبره پوه شوئ څنګه یې ووي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه زما وروڼو نکاح د کلو انبیاء علیهم السلام سنت ته دوو پیغمبرانو نکاح نه ده کړې چې یو الله منې کړی او نه به کې حضرت یحیی علیه السلام واقع ډېره اوږده ده خو هغه نشم کولی او یو پیغمبر دی حضرت عیسی علیه السلام ابه راځي واده به کوي ابه واده کوي داسې شوه لکه چې یو پیغمبر او هغه هم الله منې کړی حصورا د بیبیانو نه منې کړی شوی او عیسی علیه السلام د 32 یا د 33 سال په عمر کې الله اسمان ته خیجولی دی اخره کې به راځي دجال یو حرامي دی چې هغه راشي خدای دې موږ بچ کړي د هغه د سرکوبۍ دپاره به راځي یهودیان به مردارئ دا به ختمئ خیال کې مراله او بیا به واده هم کوي بچي به هم کېږي څه زمانه به په دې دنیا کې تیری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په مطابق به زندگی کوي او بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام سره په خوا کې دفن کېږي 3 قبرونه پکې دي او یو قبر ځای چې کوم دی نو پکې خالی دی دا حدیث مبارک کې راغلی وی چې کله عیسی علیه السلام راشي او دا یهودیان په کوم ځای کې پټي نو هره ګټه او هره ونه او هر بوټی به ورته آواز کوي چې عیسی علیه السلام یو ارامي دا دی دا بیا مردارئ یو بوټی دی غرقد ورته وایي نو ما اول کال ملګرو ته دا غرقد ما ته وښایه دا بوټی زموږ په دې وطن کې نشته سعودي کې شته نو موږ تلي وو خیبر ته په لاره راتلو نو بیا ملګرو ته ما په دې لاره مې دا خبره وکړه که مې دا غرقد بوټی هغه یو ځای کې ګاډی ودرو غرقد بوټی داسې د چترۍ په شکل داسې خور بوټی دی داسې د پلوسې په اندازه باندې ډېر غټه ونه هم نه ده او داسې وړوکی بوټی هم نه دی مناسب غوندې چې کوم دی نو بوټی دی وی د دې شاته د وړو خبره هغه د یهودو په ډله دی دغه بوټی دا به ورته اول یقینو ساتئ راشئ نن بني اسرائیلو په اسرائیل کې چې کوم دی دغه یهودیانو په کورونو کې په بټو کې په حجرو کې په هر ځای کې د غرقد په زرګونو لکونو باندې ونې ولګولې د پیغمبر علیه السلام په خبره دونه کلک یقین دی منی نه خو دا خبرې مني چې خپله یره یې پکې راله نو دا مني تاسو خیال ته راله زما وروڼو د دنیا کې چې څومره فسادات راځي څومره فتنې راځي څومره آفات راځي څومره بلیات راځي دا زمونږ اعمال دي شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زما اعمال دي او د هغې نه قسم قسم حالات جوړیږي نن ګورئ کرونا وایرس راغلی دی کرونا وایرس راغلی دی کرونا وایرس به یایي یا به نه او یا به ډېري یا به لږي او یا به خطرناک یا به خطرناک نه هغه خبرې لا رستو دي خدا راته ووایې چې کرونا وایرس خو په ځای پرېږده د دې مرګ نه به موږ ځان بچ کړو ځوان ظلمې سړی دغلته رواني تا سره کینی چای وڅکي اوبه د سره وڅکي
تا سره ګپ شپ ولګئ اعلان وشي فلانی وفات هلکه څنګه خو اوس ما سره دلته وې خو پرون ما سره دغلته ناستو هارټ اټیک ورته وشو هارټ اټیک ورته وشو نن یو نوجوان وفات شو 3 میاشتې مخکې چاته موبایل اغسته په ټوپه کې په تمانچې یې ویشته کلمې ول غریب ډېر وکړېد نن یې جنازه وه 2 بجې نوجوان ښکلی ځوان مزېدار هغه وفات شو ځوان زلمې مرګ په کرونا وایرس کې نه دی قسم دی که مونږ صحیح د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړو کرونا وایرس خو په ځای پرېږده نه درته ډینګي څه ویلی شي نه درته بینګي څه ویلی شي حکم دی د نبی علیه السلام په سنتو ریسرچ شوی دی اوس په حالیه خبره کومه درته اوس چې د کرونا وایرس د دې علاج په اودس کې دی اودس پېژنې چاردام اودس چاردام چې مخله نو هغه چاینا والا ویلي وایي د ورځې 5 پیرې مخ خلاصېږي او پیغمبر کله ویلي دي 1400 کاله مخکې دا اودس طریقه کله ښودلې ده څه د پاسه 1400 کاله مخکې دا اودس طریقه موږ ته ښودلې ده مه یارېږئ په تاسو نه راځي کرونا وای او چې راشو نو څه به کې مړ به دي کي که نه لکه د مرګ زه تښتېدی شم ته تښتېدی شي مه یارېږئ د دغې نه بل د نبي علیه الصلاة والسلام په دې خبره ریسرچ شوی نبي علیه السلام صلی تسبیح ښودلی او دا یې ورسره ویلي تاسو اوږدې اوږدې سجدې کوئ رسول الله مبارک په خپله اوږدې اوږدې سجدې کړي وي عایشه رضی الله فرمایي په سجده به پرېوت مې چې نه راپاسي رکوع به شروع کړه مې چې رکوع ودرېږي نه بس کوي نه دا اوږدې دا د برین هیمریج علاج دی نن سپیشلیسټ ډاکټرانو چې د برین او د دماغو سپیشلیسټ ډاکټران دي هغوی په دې خبره ریسرچ کړی چې اوږدې سجدې دا د برین هیمریج علاج دی په دې خبره پوهېږي دا رګ چې وایي رګ یې وشلېده د سر رګ یې وشلېده د دې علاج دی خو موږ څنګه سجدې کوو چې شیطان خبرېږي موږ د جومات نه بیا وځي ټکه ټوکه بس که نقر دیک د چرګ د ټونګو په شانتې ټونګې ښه دویم ریسرچ یې پې کړی څوک اوږدې اوږدې سجدې کوي د ده دماغي حافظه دا به قوي حافظه به قوي ځکه دا سر بره دی بلډ سرکولیشن کیږي د دې زړه نه وینې دوران خون انګریزۍ دا ټکي خو ډېر نن سبا خلکو د ورځي ډېر خوشحالي کې پې که نه نور سودم ته شین دی تپوس درنه کوم نه خفه کېږئ مو دا دوران خون په دې بدن کې دا وینه چکر لګوي بلډ سرکولیشن ورته وایي دا د دې ځای نه خورېږي نو بر هم ځي ښکته هم ځي نو چې د اوبو زور په ښکته وي نو لږ پرشر یې سیوا وي که سیوا نه او چې بره نو پرشر یې لږ کم وي که نه لږ په قلاره وي که نه دا اوږدې سجدې د دې دپاره کړي چې د دماغو ته دا پوره وینه دا بلډ سرکولیشن پوره وشي نو چې پوره وته دماغ دې قوي شو حافظه میموري دې قوي شوه اوس به ته خبره یادوي سړی در سره میلاو شي فورا به یې پېژنه هلکه ته خو پلانکې خان نه او چې زما غوندې نو څه وي یاره چېرته خو مې لیدلی سترګې خو من خوږېږي خو پته نه لګي نو ځکه چې میمورۍ کې شته خو سکرین ته مخې ته نه ده سکرین باندې نه دی راغلی د رسول الله مبارک هر طریقه هر سنت نن چې دا څومره فتنې او فسادت که د کرونا وایرس په صورت کې دي که د بل څه په صورت کې دي دا شامت اعمال ما دا زموږ اعمال دي دا د پیغمبر د سنتو ترک دی دا د الله جل شانه د احکامو پرېښودل دي ځکه موږ دا په مصیبتونو کې په تکلیفونو کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس راشه نن د حرم حالات وګوره تېره شپه هغه هلک راته ویډیو ښودله زه نه ګورم دا شیونه خبره پوه شوې ویډیو راته ښودله حرم شریف کې قسم دی ومې جړل ځکه مې وجړل یا هغه حرم شریف دی چې د خپې لګولو ځای پکې نشته یا هغه حرم شریف دی چې په لکونو خلک طوافونه کوي یا هغه حرم شریف دی چې په لکونو خلک په مانځه کې حاضر دی او یا هغه حرم شریف دی چې داسې ډاګه ډګلۍ پروت دی چې ته به نه وایې چې دا حرم شریف دی کعبه مبارکه ښکاري او یو څو شرطې والا او آرمي والا پولیس نه فوجیان هغه پکې ښکاري نور پکې څوک نشته او دا جمعې په مانځه کې په سدیس صاحب پسې یو څو کسان یو 2 صفه ولاړ دي او د ماسخوتن مونځ کوي تاسو به کتلي
په ټي وي باندې به مو کتلي یا په دې نټ باندې به مو کتلي چې هغه شروع وکړه سورة رحمان وي دلته راورسېد فبأي آلاء ربکما بس سلګۍ ونیو نو داسې وجړل چې دا څوک ونو هغې مور سره حتی چې قابو وه چې بېهوشه شوی وې دومره زیاتې وجړل په دې حالاتو باندې وجړل او بیا یې دعا غوښتنو چې کومه دعا یې غوښته خو د عربۍ دعا وه عام خلک خو پې نور پوهېدل نه و چې کوم پسې ولاړ و هغه پې پوهېدل عربو داسې دعا یې وکړله چې دا کم قهر په موږ مسلط دی بخاري شریف کې حدیث دی چې یو زمانه به راشي چې د عربو په حکمرانانو کې به یو حکمران قتل کړی شي یا به مړ شي د هغه نه وروستو به فساد او فتنه خوره شي او داسې ورځې به راشي چې د کعبې طواف به ودرېږي څوک به د کعبې طواف نه کوي نو الله وله د شپې مرغۍ راولېږلې الله وله تاسو وکتل میډیا باندې مو کتل که نه د شپې مرغۍ چې ماښام شي نو خپل کور ته لاړ شي بیا نه راوځي ټیک ده که نه ده مرغۍ چې ماښام شي هره مرغۍ قانون دا دی بغیر د یو دوو دریو مرغو نه یو شیکری دی او یو ګوګوشتو دی دغه دی ګونګی دی دا ګونګی د شپې راوځي دلته دیوه زمانه کې اوس داسې نشته کم کوز دی دا آواز کوي او شیکری او چره چره کوي داسې پلن سری دی مرغۍ ښکار کوي د دغې دوو مرغو نه علاوه چې څومره په مخ د ځمکې مرغۍ دي دا د شپې په خپل کور کې په خپله کوټه کې په خپله جاله کې ناست دي او دا د شپې لګیا دي طواف کوي د کعبې مبارکې نه ما په خپله وکتل ما ملګرو ته ووی چې ممکن ده چې دا مرغۍ نه دا فرشتي وي الله رالیږي دا کعبه الله نه خالي کوي د طواف نه پیریان هغوی به طوافونه کوي فرشتې به طوافونه کوي خو بدبختي زمونږ د خلکو ده او یا د هغه حکومتونو ده چې څوک دا پابندیان لګي څه چلی وایرس دی یا لکه چې وایرس دی د خدای بنده د وایرس ټول هلته کې موجود دی انټي وایرس موجود دی د زمزم د قیمتي څیز بل نشته رسول الله مبارک فرمایي ماء زمزم لما شرب له د زمزم اوبه چې د څه دپاره څکي هغه ابوذر غفاري فرمایي یوه میاشت مې تېره کړه حرم شریف کې یوه نوڼۍ ډوډۍ مې نه ده خوړلې یو کجوره مې نه ده خوړلې چې به وږی شم زمزم چې به تږی شم زمزم چې به خېټه درد شي زمزم چې به مې په سر درد شي زمزم او صحت مې د مخکې نه زیات ښه شوی و نن زمونږ ایمان هغه حد ته ورسېد چې کرونا وایرس هغه په چاینا کې دی یا په ایران کې دی یا په امریکا دی امریکا دی خدای پې د هغه مون د هغوی وباسي خدای دې په هغوی ورغی هغه دې پې خدای تباه کي موږ مسلمان به تې خدای بچ کوي یارېږئ مکه خیري او چې راغی نو مرګ به بل څه به نه نو چې مرګ د باندې راغی د طاعون کې خلک کم شهید وفات شوي هغې ته رسول الله مبارک شهید حضرت معاذ حضرت ابو عبیده ابن جراح اردن ته که لاړئ اردن کې د هغې مقبره ده شهید عمواس دا یو ته لیکلي باقاعده د هغې په قبرونو باندې کتبې لګېدلي پوټې پوټې قبرونه دي کتبې پې دونه لرګې پې لګېدلي شهید عمواس یې ورته ویلی دی نو چې ته په کرونا مړ شې زه په کرونا مړ شم شهید به شم د خدای بنده مرګ خو یو نیټه ده راځي به خامخا خو په دې حالت باندې چې کوم دی نو جړل پکار دي الله ته سوال وکوي پېشمني پاسئ الله ته وجاړئ یا الله د داسې عذابونو نه د داسې قهرونو مو بچ کړي یا الله دا کعبه بیا هغه رونق باندې منوره کړي چې کومه مخکې وه خلک را واپس را روان دي عمرې مکملې بند دي هلته په خلکو پابندي دلته په خلکو پابندي ټول ملکونو ته چې کوم دی فلایټونه مکمل ته ور ختم شو 72 غنټې ورکړې وه 72 غنټې څو وخت مخکې زما په 4 بجې کې په ټایم باندې 72 غنټې پوره شو بس مکمل فلایټونه بند کعبه مبارکه خالي پرته ده الله دې بیا هغه رونق به حال کړي دغه څو خبرو باندې اکتفا کوم الله دې مونږ او تاسو ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الہ العالمین دا د دې بچی دا نکاح بختوره کړي الله جانبین په ډېر خوشحاله کړي مور پلار خپل خپلوان رشتہ دار تاسو دا ټول کلیواله الله دې په دې
نکاح باندې په دې واده باندې په دې خوشحالۍ باندې تاسو ټول خوشحاله کړي، تاسو ته ټولو ته مبارک وي. الہ العالمین د چا په زړه کې د شریعت مطابق څه حاجت خدای ته پوره کړي. الله څوک بیمارانی شفا کامله عاجله نصیب کړي. الہ العالمین څوک قرضداري د قرض نه اخلاص کړي. الله موږ ټولو ته حلال او فراخ رزق نصیب کړي. الله موږ د حرامو نه وساتي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي، موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي. خدای په دې دنیا کې چې دا کوم حالات جوړ دي، عالم اسلام کې کوم فسادات دي، فتنې دي، مصائب دي، تکالیف دي، یا د سعودي عرب په دې پاک ځمکه باندې دا کوم حالات جوړ دي الہ العالمین، یا زموږ په دې خپل ملک کې دي. کریم رب دا زموږ د ګناهونو اثر دی. خدای موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي. خدای موږ توبه کوو، موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي. خدای دا حالات سازگار او ښایسته کړي. الہ العالمین د دغې مهلکو بیمارونه موږ ټول په حفاظت کې واخلي. څومره مسلمانان دي ټول ته محفوظ کړي. الہ العالمین د هر قسم آفات و بلیاتو نه زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي. الله هغه اعمال رانهوالی چې ته پرې رضا کېږي، خدای د هغه اعمالو نه مو بچ کړي چې ته پرې ناراضه کېږي. الله د زمونږ د زړونو لویي تکبر، حسد، ریا، کینه، بغض او مجازي محبتونه وباسي. الله زمونږ زړونو کې عاجزي، تواضع، انکساري، حقیقي محبت خپل او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت راولي. د دنیا د آخر خیر زمونږ د ټولو نصیب کې. دې کلي باندې خصوصي رحمتونه نازل کې. څومره ملګري دلته ناست دي الہ العالمین د هغې په کورونو کې خیر برکت نازل کې، د مصایب و تکالیفو نه په امان کې. د دنیا د آخر خیر د دوی زموږ د ټولو نصیب کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.